نن والا سبق کې مو دوې خبرې وکړي، یو اسم اعلی په باره کې، بل دی اسم ظرف په باره کې. اسم اعلی معنا د اوزار، پرسۍ کې اردو کې ورته اوزار نیل شي. د کوم شي سره مو کار څه کوو؟ کا یا دا اعلی ده، ځکه دې سره مو ځمکه کنو. همدا شی ته مو سره تبرګای ده، دا اسم اعلی د دې سره کټ کول کو، ونې ورسره وایو. لور مو سره اسم اعلی د دې سره مورې بند کوو. توره مو سره اسم اعلی د دې سره سړی جنګ کوي. همدا شی ته مو سره څه ده؟ چاړه ده، دا اسم اعلی د دې سره مو سبزی میوه کټ کوو کور کې. همدا شی ته رسۍ ده، د مو سره اسم اعلی د دې سره مو شیان تړو. همدا شی ته بوکا مو سره اسم اعلی د دې سره مو څه کوو؟ اوبه خیجو. پوه شوئ؟ اوس په بیا ځنه داسې څه وړه بوکایي هغه ته بېله ټکه ویل شي، مفعلون وزن ویل شي. که بیا لږه غټه بوکایي درمیانه هغه ته ویل شي مفعلتون. که بیا ډېره غټه بوکا وي، ډېرې غټې شته، هغه ته بیا مفعال ویل شي. بل مو سره څه ده؟ اسم اعلی په ځای باندې اسم ظرف ته. اسم ظرف مطلب ظرف خو لوښي ته ویل شي که نه؟ ظرف معنا لوښه، ظروف جمع ده، ظرف لوښي ته ویل شي. د کوم ځای کې ته کار کوې خو ته ورکېښ ولې که نه؟ لکه لوښي کې شای کېږه دی، لوښه د دې کې ته اوس میوه کېږده یوه دانه دا ورکېښ وه که نه؟ د تا کار وکړه د دې ځای کې ته دغه وخت کې ورکېښ وې که نه شوې ورکې وخت نه ورچینې د چوګه وخت نه ورچینې چوک کار نشي کول. همدا شی ته چیته کې کار کوي ځای به وي که نه ځای نه بغیر چو کار نه کېږي. نه اسم ظرف دې دپاره مو ښایو څه کوم وخت کې یا کوم ځای کې کار شوی وي. که یوه ځای کې کار وشي هغه ته ویل شي ظرف مکان. مکان ځای ته ویل شي که نه؟ ظرف مکان نه ویل شي کوم ځای کې کار وشي. افغانانو ته جای نه وي که نه؟ جای کم جای کې ده، انده پرسۍ ټکې ده، جای نه ورته ویل شي. صحیح ده؟ ما ته جای وښیه. او که کوم ټیم کې کار شي هغه ته ویل شي ظرف زمان. زمان یې وړکي نامه کېدل شي زمان. همداسې زمانې ته ویل شي کوم وخت کې کار شي هغه ته ظرف زمان نه ویل شي.